السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم جمیل اقبال او پروګرام دی د مسافر ستونزې. د مسافر ستونزې پروګرام د هر پیر په ورځ د خیبر میډل ایسټ دوبۍ سنټر نه موږ ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږو او دا زموږ د مشرانو یو تحفه ده. هغه 1 کروڑ د پاسه پاکستانی مسافرو ته چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل ژوند تیروي، حلال رزق ګټي، د خپل ځان دپاره او د خپل وطن د ترقۍ او سوکالۍ کې خپل رول لوبوي. نو دا یوه ګنټه سپیشل د مسافرو دپاره ده. د مسافرو ستونزې څه وي؟ د مسافرو ستونزې که موږ وګورو په بیروني هیوادونو کې واحد چې کوم د کنټیکټ پوینټ وي د مسافرو دپاره هغه امبیسي او کنسلیټ وي، او دغه مسافر بعضې ټایم کې د امبیسي او د کنسلیټ نه ګیلي لري. د امبیسي او کنسلیټ حوالې سره ستونزې د پاسپورټ او د شناختي کارت حصول حوالې سره دغسې د په چوټۍ ځي په وقفه کال پس 2 کاله پس ایرپورټ، ایرلاین او امیګریشن یوز کوي. نو د دغې حوالې سره هم د دې ستونزې وي. د ایرلاین حوالې سره نوي کسان چې کوم په ویزه راځي د هغوی د پروټیکټر حوالې سره د کار روزګار، د بچو د ایجوکیشن د تعلیم دپاره هم د مسافر ډېر فکرمند وي. د سکول، کالجز، یونیورسټي د هغې د ایډمیشن دپاره، ولې چې دوی خو دلته کې په وطن کې هم د خپلو بچو دپاره سوچ کوي. په مسافرۍ کې چا سره بچي دي نو دلته کې موقع کمې وي. د پاکستاني چې کوم یونیورسټیز دي یا پاکستاني کوم کالجونه دي د هغې کمې وي دلته کې، او کوم بهرني کالجونه، یونیورسټۍ اگر چې دلته کې ډېرې معیاري وي خو هغه اکثر دومره ایکسپنسیو وي چې اکثر دا بیا ماشومان د هایر ایجوکیشن دپاره خلک وطن ته لیږي. کتونکو دا مسافر چې دلته کې ډېر ځان باندې سخته تیره کړي، پیسې ټکې بچ کړي، او هلته کې خامخا څه د پراپرټي یا پلاټ یا فلیټ چې کوم دی د هغې هغه واخلي. نو که موږ ګورو اکثر شکایتونه راځي چې د دې مسافرو په فلیټس باندې، د دوی په پلاټس باندې چې کوم دی هم هلته کې قبضې کیږي. دغسې بیا که د عدالتونو نظام ته وګورو نو مسافر هلته کې دوی ته دا کیسونه کول هم ګران شي، ولې چې عدالتونو کې ټایم ډېر زیات لګي. خو یو ډېر ښه خبر دا دی چې لکه پاکستان کې اوس د اوورسیز چې کوم پاکستانیان دي د هغوی دپاره هغه فاسټ ټریک کورټس چې کوم دی د هغې شروع کېدو واله ده. خدای دې وکړي چې دا دغسې د تیرو وعدو په شان صرف واده نه وي، دروغه واده نه وي، بلکې چې حقیقت شي. نو دغه چې د دوی د حاضرین او ته استثنا میلاو شي د خپلو کیسونو، او چې د دوی کوم کیسز دي چې هغه زر تر زره چې کوم دی نو فیصله کېږي، نو یقینا چې دا به د مسافرو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبرې. کتونکو دغسې چې دا کم مسافر دی، د دوی مینوال، د دوی بچي، د دوی رونه خویندې، د دوی فیملی او چمګاوڼ هغه ټول په وطن کې، نو که تاسو د وطن نه د دې مسافرو دپاره څه پیغام لرئ، یا د مسافر دلته کې د خپل وطن کې د خپلو بچو دپاره، د رونو خویندو دپاره، مور پلار دپاره، ملګرو دپاره، د هر چا دپاره څه پیغام لري، نو زموږ په شیشه باندې تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ګورئ. دلته کې زموږ د دوبۍ د متحده عرب امارات لوکل نمبر هم تاسو وینئ. دغسې زموږ د وټساپ د کال چې دی نه هغه هم تاسو کولی شئ خپل پیغام، خپله خبره، خپلې ستونزې، هر څه ښه خبره چې تاسو کول غواړئ هغه زموږ شیشه دغه ټولو مسافرو ته حاضره ده. کتونکو په سعودي عرب کې تقریبا 2.5 میلیونه پاکستانیان، او دغسې په متحده عرب امارات کې تر 2 میلیونو پورې پاکستانیان ژوند کوي. مختلف کارونه، روزګارونه، مختلف کاروباري خلک پکې هم شته، مزدور پکې هم شته، ډرایور پکې هم شته، نور چې دی نو چې کوم شعبې دي هغې سره ډاکټرز، انجینیر پکې هم شته. نو دغه چې په دومره ګڼ شمېر کې کله ستا خلک وي د پاکستانیانې په یو ځای کې، نو د هغوی مختلف جرګې مرکې کېږي. متحده عرب امارات او یو ای او دغسې دوبۍ چې کوم دی دا یو داسې ښار چې دلته کې 180 ملکونو زیات نیشنلټي خلک چې کوم دی هغه دلته کې ژوند کوي. نو د هغوی مختلف ایونټس کېږي، مختلف په نړیوال کچ باندې چې کوم دلته کې سیمینار، ورکشاپس کېږي، فیسټیولز کېږي. نو زموږ کوشش وي چې دغه ټول ریپورټس چې کوم دی هغه هم تاسو ته د هفتې مهم ریپورټس هغه هم د خپل پروګرام برخه کړو. نو دغه حوالې سره موږ سره ننني پروګرام کې 6 ریپورټس دي. کتونکو زه خپل اولني ریپورټ طرف ته چې د حکومت پاکستان په کوربتوب کې 13 ورځ د پاکستان کیپټل اسلام آباد کې 4 ورځنی اوورسیز کنونشن تابع شوی و. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا پہلے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب. میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہیں
जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. The way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. ہمارے beloved جو overseas ہیں, because آپ ایک different تہذیب میں رہتے ہیں. Don't you ever forget that you belong to a superior. جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لے کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہیں۔ That we have sent such fantastic ambassadors abroad, that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? Then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے ابا و اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جمر ہے، اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے۔ تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے، جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف نے اورسز پاکستانی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جس ملک میں بھی ہوں، یاد رکھیے کہ آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے، نظریے اور تہذیب سے ہے۔ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے، ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں، نہ جھکیں گے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہیں، ان کی قربانی لازوال ہے، جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ آپ ہمیشہ سر فخر سے بلند رکھیے، کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شیرگ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ Government stance on Kashmir is absolutely clear. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ When will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ جی کتن کو رپورٹ تاسو وکړو چې کوم د اوورسیز کنونشن په اسلام آباد کې انعقاد شو، هغې ته چیف اف آرمی سټاف جنرل عاصم منیر چې کوم دی وینا کوله۔ په دې موقع د نړۍ د ګوټ ګوټ نه راغلي اوورسیز پاکستانیز چې کوم دی نو په دې کنونشن کې ډېر په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. د اوورسیز دپاره مختلف اعلانات چې کوم دی هم په دې پروګرام کې وشو. کتونکو پروګرام دی د مسافرو ستونزې، ستاسو کال ستاسو ټلیفون کال ته
هغې ته هم سترګې په لار یو. خو ورسره تاسو زموږ د ستونزو نه علاوه خپل د زموږ پروګرامونو حوالې سره هم خبرې کولی شئ. نور داسې خبره زموږ مخې ته راغلي نو کوشش به کوو. نن مې یو خبر کته چې د بغیر ډرایوره ټیکسیان چې کوم دي هغه په دې ریجن کې به دوبۍ چې کوم دی د اولنۍ متحده عرب امارات ملک وي چې هغوی به د دې آغاز کوي او د چاینا یو کمپني چې کوم ده هغې سره د دوی لاسلیک شوی دی چې په دې راتلونکي څو میاشتو کې به 50 ټیکسیان چې کوم دی بغیر ډرایوره هغه به راوځي روډ ته. او د هغې نه پس د دوی وینا ده چې په راتلونکي 3 کاله کې به د دې بغیر ډرایوره چې کوم ټیکسي دی د هغې شمېره به 0 ګاډو ته رسي. او دغسې د 2013 پورې چې کوم دی به د آر ټي آی چې کوم مشر دی هغه ویلي دی چې زموږ 25% چې کوم دلته کې رایډز دي د ټیکسي نو هغه به د 2030 پورې هغه به د بغیر ډرایور چې کوم گاډي د ټیکسي دی. او دا د چاینا چې کوم دی کومه کمپني ده نو هغوی تر اوسه پورې په دغه کې د ډېر زبردست 10 میلیون د هغوی ټریپس چې کوم دي او دغسې 150 میلیون کیلومیټر سیفلی چې کوم دی دغه بغیر ډرایوره ټیکسي چې کوم دی طی کړي دي. بس ایپ دی هغې کې تاسو هغه ریکویسټ وکوئ او تاسو ته بیا دغه خپل ګاډي لوکیشن ښکاري چې د کوم ځای کې را روان دی یا څومره ټایم کې رسي لایو لوکیشن هغه به راشي. په دې ټیکسیز کې 40 چې کوم دی سینسرز او کیمرې چې کوم دی هغه لګېدلي دي او هغه پوره د سیفټي د سپیډ او د ټرن او د سایډ او د مخکې وروستو پوره چې کوم دی خیال ساتي. په چاینا کې او په دغه ترقي یافته ملکونو کې ډېره کامیابه تجربه او سیف چې کوم دی د هغې تجربه چې کوم دا محفوظ سفر یو سہولت چې کوم دی هغه روان دی کامیابۍ سره. او دغسې به ډېر زر د دوبۍ په سړکونو کې به راتلونکي څو میاشتو کې تاسو اول 50 ټیکسیان او بیا د راتلونکي 3 کالو کې به 1000 ټیکسیان بغیر چې کوم دی نو دا لاسلیک د روډ اینڈ ټرانسپورټ اتھارټي دوبۍ ډایرکټر جنرال مطر الطاهر چې کوم دی د چاینا د دورې په دوران وشو. او دوی وینا ده چې لکه دا بغیر ډرایور ګاډي چې کومه ټیکنالوژي ده دا یقینا یو حقیقت دی. او دوی ویل چې تر 2013 پورې چې کوم دلته کې د ټیکسي رایډز دي نو 25% هغه دغه بغیر ډرایور چې کوم ټیکسي دی په خپله باندې رواني د سینسرز او د کیمرو په مدد سره نو هغې ته به وي چې زموږ دا ټریپس مکمل شي. نو یقینا چې موږ ګورو دوبۍ موږ بیا به وایو چې دوی مختلف اعزازات او ریکارډس په خپل نوم کوي نو دا هم به ریجن کې اولنی ځای وي چې هلته کې به د بغیر ډرایوره ټیکسیان د هغې اپریشن چې کوم دی هغه ډېر زر چې کوم دی نو شروع کېدو والا دی او تاسو به چې کوم دی هغه وینئ. کتونکو زه خپل دویم ریپورټ طرف ته کوم چې د 13 ورځ متحده عرب امارات ابودابي کې د کجورو 18 خلیفه انټرنیشنل ایوارډ تابع شوی و چې د پاکستان نمایندګي پکې وفاقي وزیر رانا تنویر حسین کړې وه. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے ابوظہبی میں 70ویں خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے کھجور اور زرعی جدت کی پروقار تقریب میں شرکت کی. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زید ال نہیان کی سرپرستی میں امارات پیلس میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں زرعی جدت میں عالمی رہنماؤں کو اعزاز سے نوازا گیا، جن میں پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر غلام سرور مرخند بھی شامل ہیں، جنہوں نے بااثر شخصیت کے زمرے میں یہ اعزاز حاصل کیا. پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین پائیدار زراعت اور بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دینے میں متحدہ عرب امارات کی دوراندیش قیادت کو سراہا. انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات بالخصوص زرعی تحقیق اور جدت پر زور دیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ زرعی ترقی میں بہترین کارکردگی کا حامل اعزاز ہے اور پاکستان کو ڈاکٹر غلام سرور مرخند کی خدمات کے اعتراف پر بہت فخر ہے. یہ کامیابی پاکستان کی سائنسی تحقیق اور پائیدار کاشتکاری کی عزم کی عکاسی کرتی ہے، جو غذائی تحفظ کے چیلنجوں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں سے ہم آہنگ ہے.
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے کھجور اور زرعی جدت کے سیکرٹری جنرل پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب زید نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے کئی قومی اور بین الاقوامی شخصیات کو کھجور کی کاشت اور پیداوار کے شعبے کی ترقی اور پیش رفت کے لیے ان کی شاندار خدمات کو تسلیم کیا ہے۔ آج ادھر ابوظہبی میں 17th ایوارڈ سیریمنی تھی۔ پاکستانی ایک ہمارے ان کو ایوارڈ ملا ہے، کھجور میں انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ ان نے ایک MOU سائن کیا ہے جو میں نے سائن کیا ہے، تو اس MOU کا یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے کھجور کی پیداوار میں، اور اس MOU کے تحت اب ہماری کوآپریشن جو ان کے ساتھ ہوگی کھجور کو نئی ویرائٹی لانے میں یا اس کی گروتھ بڑھانے میں، جو انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان میں کھجور کی پیداوار بھی بڑھے گی اور ویلیو ایڈ جب ہوگی تو دنیا میں جو ہماری پہلے بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں بھی انکریز آئے گی، انہینس کریں گے اپنی ایکسپورٹ کو۔ آج 17واں شیخ خلیفہ ڈیٹ پام فیسٹیول ایوارڈ ہوا، اس میں ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب رانا تنویر صاحب نے موجود تھے، خصوصی طور پر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور اس ایوارڈ کے دوران پاکستان کو ریکگنائز کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان زراعت کے شعبے میں بہت زیادہ تعاون ہونا چاہیے۔ اس سے سامنے اگریمنٹ سائن کیا، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ شیخ خلیفہ ایوارڈ نے مجھے ایز سفیر پاکستان ریکگنائز کیا گیا کہ میں نے ایک رول پلے کیا ہماری ایمبیسی نے، ہماری ٹیم نے، کہ ہمارا ایگریکلچر کی فیلڈ میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں لاسٹ ایئر میں ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اس سال بھی ایگریمنٹ سائن ہوگا، اور پاکستان آلریڈی 7واں بڑا پروڈیوسر ہے کھجوروں کا۔ ڈاکٹر غلام سرور مرکھن، پروفیسر meritorious professor at Shah Abdul Latif University, Khairpur, Sindh, Pakistan. I come from there. Actually, today was the event of the award 17th session of award distribution ceremony 2025. In fact, actually here is an organization, Khalifa International Award for Date Palm and Agriculture Innovation. They are actually boosting up the date palm sector in the world, and they are giving the very generous and very good awards, prestigious award to the people who are working on different aspects of a date palm in the world. اور مالک کا بڑا احسان ہوا کہ یہ جو ہائی سائنٹیفک کمیٹی ہے اس کے ایویلیوشن کے حساب سے پھر یہ ہوا کہ جو میری کیٹیگری تھی انفلوئنشل فگر ان دا فیلڈ آف ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچر انوویشنس، اس میں نمبر 1 پہ آ گیا۔ جی کتن کو رپورٹ تاسو کته د ولسم خلیفہ انټرنیشنل ایوارډ د کجورو حواله سره او ډیره د خوشحالۍ خبره پکې دا وه چې د کوم ریسرچرز دي د کجورو د پیداوار حواله سره د زراعت حواله سره، نو هغوی ته ډېر مختلف جو خلکو ته چې کوم دی ایوارډز ورکړی شو، په هغې کې یو پاکستانی ساینسدان ریسرچر ډاکټر غلام سرور مرخن ته چې کوم دی هم دغه خلیفہ انټرنیشنل ایوارډ ملاو شو، نو هغوی ته او ټول پاکستان ته مبارک وي چې دغه کسان زموږ دپاره موږ اکثر دلته کې وایو چې یاره دا ټول پاکستانیان د خپل ملک دلته کې سفیران دي، نو چې یو ښه کار وشي په هغې باندې زموږ سینه او د ټولو پاکستانیان پې خوشحاله شي، او چې یو غلط کار څوک وکړي نو په هغې موږ خفه کېږو، نو بیا یو ځل ډاکټر غلام سرور مرخن چې کوم دی دغه ډېر پرسټیجیس خلیفہ انټرنیشنل ایوارډ دی ته هم دی په دې خدماتو باندې ملاو شو۔ کتونکو پروګرام دی د مسافرو ستونزې، زموږ ټلیفون شمېره تاسو ګورئ، خامخا کال به کوئ، ستونزې به وایئ، خپل حلوال پیغام چاله ورکوئ، د پروګرامونو حوالې سره خبره کوئ، نو هر څه چې کوم دی هغه تاسو ویلی شئ زموږ پروګرام کې۔ کتونکو ګرمي شروع کېږي، د امونو موسم دی، ام ته چې کوم دی د میوو بادشاه ویل کېږي، نو د متحده عرب امارات د دوبۍ مارکیټو ته امونه را رسېدلي دي، د امونو دلته کې تقریبا 20 قسمونه اویلیبل دي په UAE کې، چې د پاکستان، هند، یمن، تایلینډ او پیرو کولمبیا نه چې کوم دی دا د امونو د مختلف قسمونه راځي، او نن سبا چې کوم ریټ دی نو هغه تقریبا د 8-10 درهم نه والې تر 45 درهمو پورې چې کوم دی پر کیجي دا مختلف د دې قسمونه چې کوم دي نو هغه ملاویږي، نو تاسو هم ګرمي ده انجوای کوي، پاکستاني امونه را رسېدلي دي او ډېر چې کوم دی نو یقینا چې کله د امونو سیزن شي نو زموږ ماشومان هم خوشحالوي۔ کتونکو زه خپل دریم رپورټ طرف ته هغه
زمونږ همکار رانا عظیم د سعودي عرب نه چې کوم دی دا ریپورټ را لېږلی دی او د هیریټیج کمیشن سعودي عرب چې کوم دی په سعودي عرب ریاض کې یو پریس کانفرنس تابع کړی و. په کانفرنس کې ساینسدانانو د تحقیق مطابق د ډېر کلونه مخکې د سعودي عرب او د خلیجي مملکونو چې کومه صحرا ده د هغوی د تحقیق مطابق د هغوی وینا ده چې په دې باندې ډېر کلونه مخکې ځنګلونه او ځنګلي ځناور استوګن وو. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہیریٹیج کمیشن کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پریس کانفرنس میں سعودی ہیریٹیج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نئی سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتایا. نئی سائنسی تحقیقات 8 ملین سال پرانے موسمی ریکارڈ کا انکشاف، 22 غاری مدنی نمونوں کا تجزیہ، 7.44 ملین سال پرانی بارشوں کے ثبوت، افریقہ یوریشیا کے درمیان انسانی ہجرت کے قدیم راستے کی نشاندہی. سعودی اور بین الاقوامی محققین کی ٹیم نے گرین عربیہ پروجیکٹ کے تحت ریاض کے شمال مشرق میں واقع دہول السمان کے غاروں سے حاصل کردہ شواہد کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ عرب میں میوسین اور پلائسٹوسن دور میں متعدد بار مرطوب ادوار آئیں. یہ خطۂ دریاؤں، جھیلوں اور گھنے جنگلات سے بھرا رہا ہوگا. یہاں مگرمچھ، ہاتھی اور دریائے گھوڑے جیسے جانور پائے جاتے تھے. تحقیق کے مطابق 7 لاکھ سال پہلے تک عرب میں بارش کا نظام مکمل طور پر بدل گیا. پہلے مونسون بارشیں جنوب سے ہوتی تھی، بعد میں موسم سرما کی بارشیں شمال سے غالب آ گئی. یہ تبدیلی عالمی آب و ہوا کے نظام میں بڑے انقلابات کی عکاس ہے. یہ نہ صرف ماضی کے راز کھولتی ہیں بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے مستقبل کے اثرات کو سمجھنے میں بھی مدد ثابت ہوگی. جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی د مسافرو ستونزې. یقینا چې زمونږ پروګرام کې اوسه پورې تاسو کوم ریپورټس وکړه ستاسو کالز ته موږ سپیشلی په انتظار یو. زمونږ په شیشه باندې تاسو زمونږ ټلیفون شمیره ګورئ نو خامخا کال کوئ، کوشش کوئ چې کوم پیغام ستونزې وي په هغې باندې خبره کوئ. خو چې کله کال میلاو شي نو کوشش کوئ چې د ټلویزیون اواز بند وي، تاسو د هغه کمرې نه بهر یې. ولې چې دغه ټلویزیون سره خوا کې چې کله تاسو کال کوئ نو هغه زمونږ کمیونیکیشن یې پای کې خلل غورځېږي او موږ اکثر ستاسو په خبره پوه نه شو، تاسو زموږ په خبره نه پوهېږئ. نو د دغې خامخا خیال ساتئ. کتونکو دلته مختلف چې کوم دی چې کوم د ټورسټ د کتو د چکرو ځایونه دي نو هغې حوالې سره چې کوم دی خبر دا دی چې دبی فاونټنز چې کوم دی ډانسنګ فاونټنز ورته هم وایي، تاسو به کتلي وي په دبی مال کې. نو هغه د 19 اپریل نه چې کوم دی بند شو د 5 میاشتو دپاره. دا زبردست یو د ټورسټ اټریکشن و چې دبی مال یا دبی برج خلیفه ته به څوک تله نو هغه به خامخا چې هر ماښام کې به چې کوم دی هر نیمې ګنټې وقفې نه پس د هغې هغه کومه شو به کېده نو هغه به ټورسټ انجوی کوله. موږ سره کال دی کتونکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل صاحب څنګه حال ده؟ خیر دی لمشیر صاحب هرکلی ته وایو، تاسو څنګه یې ښیئ؟ د الله خصوصي احسان دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې تاسو صحیح دي؟ خیر دی جی. هلو څنګه حالات دي؟ صحیح تم سره دي؟ بالکل. پروګرام د مسافرو ستونزې، څه پیغام، څه خبره، څه نوی ټاپک څه دي در سره؟ نو سر ډېره مننه کوم تاسو، ډېره شکریه م ادا کوم ستاسو چې زموږ د پښتنو او د ورسېدو په پروګرامونو باندې تاسو خبره کوئ او د هغې په مسایلو باندې خبره کوئ. خو زه ډېره په افسوس سره دا یو خبره کوم چې ابو د ورکشاپ شوی دی او هغې کې ټول ورسېږو که نه دي څه تېر شوي دي؟ دا کوم ورکشاپ چې شوی دی په اسلام آباد کې د ورسېدو باره او کنونشن. اوکې جی. نو په دې کې زموږ مخکې چې دا څومره ورسېز دي او دوی کوم محنت کوي او کوم زر مبادله پاکستان ته لېږي نو دې باندې ډېر غټ احسان مې زموږ روانه را او دوی چېرته د حق خبره نه شو کولی. که ستاسو خیال کړی نو
په اسامبلۍ کې خواجه اسف راپاڅي او هغه وایي چې په ورسیږي باندې پابندي لګول پکار دي ځکه چې دا په موږ پسې خبرې کوي که نه جي جی د هغې نه علاوه قادر مندخیل صاحب راپاڅي دوی ته موږ پاسپورټ ورکړی دی لکه دوی په موږ پسې خبرې کوي دا استاد بابک صاحب راپاڅي په موږ پسې خبرې کوي او وایي چې یاره دا ورسیږ چې دی نو دوی په موږ پسې خبرې کوي حالانکه چې دوی هره حربه زموږ خلاف استعمال کړه په تاسوګانو کې نو زه دا خبره کوم چې دا کوم ورکشاپ شوی دی دا کوم ورسیږي راغوښتي نو زه دغه خپل ورسیږي توهین ګڼم چې دوی په تاسوګانو کې زما د ورسیږي بېعزتي کوي دوی په اسامبلۍ کې کوي دوی په سنټ کې کوي دوی په تاکسو کې کوي او بیا راځي دغه خلک او دغه ځای کې د دوی دپاره وایي پروګرام کوم دا زموږ فخر دی دا یو توهین زه ګڼمه پکار دا ده چې د دوی دا کومې خبرې دي دا هوایي خبرې دي او په دې باندې دوی داسې سنجیدګي نه ښکاره کوي چې د مسافرو کوم مسایل دي یا د ورسیږي کوم مسایل دي بېګناه خلک په جیلونو کې دي بېګناه خلک له پلاسونو قبضه شوي دي بېګناه خلک چې کوم دی نو د دې ځای نه سامانونه تللي دي په دغه اسلام آباد کې درمل کې دغه خلکو سامانونه لوټ شوي دي چې کوم د دې ځای نه د کارګو په شکل کې کوي نو دا صرف یو ډیکلاره کوي خو زه د خپلې وسیل سره یم چې د دې دپاره یو تحریک کول پکار دي چې کم سے کم زموږ دا کوم ورسي چې دي چې دوی ته خپل حق هم میلاویږي دا کوم مسایل چې دا حل کېږي که نه جی 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 خدا عدالتونو اعلان یې خو کړی دی وایي فاسټ ټریک عدالتونه او دغه چې کوم دی نو آنلاین پیشي که نه دغه خو پکې یو ښه خبره ده جمیل صاحب دوی چې کوم آیین جوړ کړی دی په دې آیین کې چې ما ته کوم حق را کړی دی که په دې باندې عمل درآمد وشي او زما د ورسیږي مسایل په دې باندې حل کېږي نو بهتره خبره ده دا خو هوایي عدالتونه دي هوایي خبرې دي هوایي کارکردګي پکار ده داسې خو آیینه ما ته اجازت را کړی زه د حق خبره نشم کولی داسې آیینه ما ته اجازت را کړی ته خپل حق استعمالولی شې داسې آیینه ما ته اجازت را کړی ته په فلاني ځای کې ځان له روزګار روانولی شې نو دوی خو ما ته حق نه دي را کړی نو که دوی شل ځله عدالتونه قایم کړي خو چې ما ته په هغې کې ریلیف نه میلاوېږي نو زه به د دوی په عدالت صرف د دوی خبرې په تاک شوګانو باندې دي جمیل صاحب د دوی خبرې صرف په میډیا باندې دي نو که داسې وشي خو ښه خبره ده جي نو د دې نه خبره وکړئ الله دې تاسو خوشحاله کړي د وخت د راکولو ډېره مننه شکریه السلام علیکم ډېره مننه خو سو لمشیر بھائی مننه د کال کولو نو بس مونږ خو سو بل څوک نشو پیدا کولی خو دغه وزیر اعظم به اعلان کوي یا به چې کوم دی وزیر اعلان کوي یا به حکومتي چارواکي کوي که نه نو په هغې باندې خو لمشیر بھائی ډېر یقین نشته او د اکثرو مسافرو پرې نشته خو انیوی خدای دې وکړي چې دا کمې وعدې ګاټې دغه کنونشن کې کړي دي چې د مسافرو د اسانتیا لپاره نو پکار دا دی چې هغه پوره کړي او هغې باندې عمل درآمد وشي کتونکو پاکستان کونسلیٹ دبئی پاکستان ایسوسییشن دبئی او جنرل ډایرکټریټ اف ریزیډنسي اینڈ فارنرز افیرز په اشتراک سره د هیلث فیسټیول 2025 تابع شوی وه مشر میلمه د پاکستان کونسلیټ کې کونسل جنرل هیز ایکسلنسي حسین محمد راځئ چې وګورو دا رپورټ पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल ने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स और स्मार्ट लाइफ के इश्तिराक से यह ग्रैंड हेल्थ फेस्टिवल का कामयाबी से इनेकाद किया। कौंसल खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हिज एक्सेलेंसी हुसैन मोहम्मद ने अपने खिताब में तकरीब की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये फेस्टिवल उन पुरआज़म कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करता है जो मुत्तहिदा अरब इमारात की खुशहाली की तशकील करते हैं। उनकी फलाह व बहबूद हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कौंसल जनरल ने ज़ाती तौर पर खून की अतिया की मुहिम में हिस्सा लिया और मुफ्त चेकअप, मशावरत और उद्वियात समेत फराहम की जाने वाली जामिया तिब्बी खिदमात की निगरानी की।
कौंसल जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि ये तकरीब सदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की तरफ से ऐलान करदा कम्युनिटी के साल 2025 की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई। उन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर डॉक्टर फैसल इकराम के क़ियादत में पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की पुरजोश टीम, डॉक्टरों, रजाकारों और उन तमाम लोगों को जिन्होंने फेस्टिवल की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। इस तकरीब में खेलों के मुकाबले, लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस, मैजिक शोज और लकी ड्रा समेत बहुत सी सरगर्मियां शामिल थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में उमर मतरा अल मजीना, नायब सेक्रेटरी लेबर अफेयर्स यानी मोहरे, मोहम्मद रशीद जमन बांग्लादेश के कौंसल जनरल और मोहम्मद अब्दुस्सलाम बांग्लादेश के लेबर काउंसलर, एम इमरान मलेशिया का कौंसल खाना और मिस्री और श्रीलंका के मिशंस के नुमाइंदों ने भरपूर बैनुल अक़वामी यकजहती का मुजाहरा किया। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और यहाँ पर जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है पाकिस्तान, जो हमारे कॉन्सुलेट में जो कोलीग्स है, उन सब का मैं मशकूर हूँ कि ये सब इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने ये हेल्थ फेस्टिवल अरेंज किया है। और जो बेसिक पर्पस है टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आपको पता होगा कि हिज हाइनेस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ही अनाउंस्ड ईयर 2020 एज ईयर ऑफ कम्युनिटी। उसका जो बेसिक थीम है कि हम सारे इस सोसाइटी के पार्ट है, तो इसको कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। तो जो अभी ये कैंप अरेंज हुआ, ये फेस्टिवल अरेंज हुआ है, उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम गिव बैक तो जो, और इस पे स्पेशली जो ब्लू कार्ड वर्कर्स हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, यहाँ के इकॉनमी में, इस मुल्क को बनाने में। तो बेसिक पर्पस ये है कि ये हेल्थ कैंप उनके लिए लगा है कि उनको हम फ्री कैंप, फ्री फैसिलिटी और कंट्रीब्यूट गिव बैक करें। तो ये एक जेस्चर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आज आपने देख लिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इम्प्रेशन है हैंड का, पहले जो रिकॉर्ड था वो 16,300 का था और आज इंशाल्लाह इसको अभी जो है ना जो प्लान है कि उसको हम पास करेंगे कोई 25,000 हैंड इम्प्रेशन का। तो आई सल्यूट आवर ऑल द कम्युनिटी हियर एंड स्पेशली ऑन माय रिक्वेस्ट द कौंसल जनरल ऑफ बांग्लादेश, diplomats from the Egyptian, from the Sri Lankan and the Malaysian consulate, they joined us and I am very thankful to all of them. Thank you. जी कदन को रिपोर्ट तासो का तो हेल्थ फेस्टिवल 2025 द पाकिस्तान कौंसलेट, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स पर इश्तराक सर दे ताबिया शो आप दुबई के कदन को प्रोग्राम दे मुसाफिर स्तुंजे कोशिश वकवी द कॉल कौलो खपल स्तुंजो बाने पैगामونه ور کولې شي زمونږ هم کوشش وی چې صدا سي دلته کې تازه خبر زمونږ مخ ته تیر شوی غو کوشش کوو چې تاسو سره شیر کو کتون کو د ټورست حواله سره چې کم دی په میلیونز کې ټورست هر کال دوبۍ ته متحده عرب امارات ته راځي دا غي د لپاره انفارمیشن د لپاره دوبۍ فاونټنز چې کم دی کم ډانسینګ فاونټنز وته ویل کېږي هغه د 19 اپریل نه بند شوی دي د رینوویشن د لپاره ډیر زبردست چې کوم د 15 میاشتې پس په اکتوبر کې چې کوم کولاویږي هغه نیو کوریوګرافي، نوی لایټینګ او نیو ساوند سیستم سره چې کوم دی هغه بیا کولاویږي. نو یقینا چې هغه په اکتوبر کې بیا د کتو قابل وي. اوس چې هلته کې په دې فاونټنز کې کوم ابرا رایډونه هغه هم بند شوی دی 15 میاشتو دپاره او دغه چې کوم دوبۍ فاونټنز دي هغه هم په 19 تاریخ باندې بند شو. دغسې ګلوبل ویلیج چې کوم دی هغه په 11 مای باندې هغه بندیږي او بیا به هم هغه هم په سپتمبر اکتوبر کې کولاویږي. او میریکل ګارډن چې کوم دی چې هغې کې د 100 ویرایټي چې کوم دی 150 میلیون ګلونو والا چې کوم باغ دی میریکل ګارډن ورته وایي. نو هغه یقینا چې یو میریکل دی هغه هم په 15 جون باندې چې کوم دی به بندیږي او بیا به په اکتوبر کې کولاویږي. نو تاسو چې دلته کې موجود یئ نو د ګلوبل ویلیج لا کولاو دی، میریکل ګارډن لا کولاو دی او که نه یې تللی ډېر وخت نه نو خامخا چکر شئ د دغه ورځو نه چې کله دی د رینوویشن دپاره بندیږي نو د هغې نه مخکې تاسو هغه چې کوم دی نو انجوی کولی شئ. او یقینا چې بیا په دغه کې مختلف چې کوم دی کار پکې وشي په دغه بندېدو ټایم کې څه رینوویشن پکې وشي نو بیا ډېر زیات د خوند شي. هغه نیکسټ ایئر چې کوم دی هغې کې هم ډېر بدلون راغلی. کتونکو زه خپل 5م ریپورټ طرف ته تېره ورځ د نیش مارکیټینګ چیرمن نثار ملک د خیبر نیټورک دوبۍ سنټر دوره وکړه
او دلته کې زموږ منیجمنت ته د K2 TV په 15مه سالګرا مبارکباد ورکړو. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. گزشتہ دنوں نیش مارکیٹنگ یو اے ای کے مینیجنگ ڈائریکٹر نثار ملک نے خیبر نیٹ ورک دبئی اسٹیشن کا وزٹ کیا اور خیبر مڈل ایسٹ ٹیلی ویژن اور K2 ٹیلی ویژن کی تمام شعبوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر نثار ملک نے خیبر مڈل ایسٹ اور K2 ٹیلی ویژن کی خدمات جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں بہت زیادہ سراہا. نثار ملک صاحب نے کہا کہ K2 ٹیلی ویژن نے متحدہ عرب امارات میں تمام پاکستان کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہے, تمام کمیونٹی کو یکساں کوریج دیتا ہے. نثار ملک صاحب نے خیبر نیٹ ورک آفس وزٹ کے دوران K2 ٹیلی ویژن اور خیبر مڈل ایسٹ ٹیلی ویژن کی جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے خدمات ہیں ان کے حوالے سے کہا. جی ناظرین, نثار ملک صاحب نے آج خیبر اور K2 ٹیلی ویژن کا وزٹ کیا ہے. ہمارے 15 اینیورسری تھی K2 ٹیلی ویژن کی, تو مبارکباد کے لیے آئے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وزٹ کیا ہمارے چینل کا. ہماری 15 اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ سر. میں اس کو اپنی آنر سمجھتا ہوں. آپ نے ایک سیلیبریشن کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایسا چینل ہے جو کہ اپنے ملک کی فاؤنڈیشن اور اپنے ملک کے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے اور اپنے ملک کو پراپرلی ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ اپنی مختلف اختلافات میں ہم لوگ جو الجھے ہوئے ہیں, آئی تھنک یہ وہ چینل ہے جو اس وقت پورے طریقے سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے, لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہا ہے. اور میرا آنا تو یہ تھا کہ آپ لوگ بہت سی محبت اور رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں, اور میں اپنے حصے کی عزت آپ کو رضائی کے لیے حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو عزت دے اور عزت سے نوازے. میں K2 کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ یہ پھولے پھلے اور ہم اپنے حصے کو کام کر سکیں تو ضرور کریں گے سر. تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب, ہمارے شو میں آپ نے دیکھا کہ اس میں پنجابی زبان, اردو زبان, پشتو, فارسی, گلگیت, چترال سب کو ہم نے موقع دیا تھا, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اٹس ویری بیوٹیفل سر. میں بیسیکلی کیونکہ میں پوری زندگی لاہور رہا ہوں, میرا تعلق خانیوال سے ہے. میں بیسیکلی سرائکی زبان بھی بولتا ہوں, میں پنجابی بولتا ہوں, پنجابی رہتا ہوں, بیسیکلی پنجابی ہوئی ہوں دوسرے الفاظ میں کہیں تو, اور اس لیے میں ان تینوں میں مجھے بہت اچھا لگا آ کے. اور آپ تو میں نے کہا سارے پورے ایکچولی دیکھا جائے تو پورے ملک کا جو چینل ہے, پورے ملک کو جوڑنے والا جو چینل ہے وہ K2 ہے. بڑا سمپل سا میسیج یہ ہے جی, دبئی پرٹیکولرلی یو اے ای میں رہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یو اے ای از اے پلیس جو کہ لینڈ آف اپرچونٹی تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بہت سی ایسی چیزیں اس ملک میں ہمارے لیے ایک دوسری ماں کا درجہ رکھتی ہے. وی لو دبئی, وی لو شارجہ, وی لو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایز اے ہول, اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو مائی میسیج ٹو ایوری باڈی از لو یور سیکنڈ مدر ایز یو لو یور فرسٹ مدر. جی کدن کو رپورٹ تاسو کته د نیش مارکیټینګ چیرمن نثار ملک صاحب د خیبر نیټ ورک دبئی سنټر افیسز دورو کړه. د K2 ټي وي په 15مه سالګرا مبارکي ورکړه. د دلته کې د دبئی د متحده عرب امارات او دلته کې بیا چې کوم د K2 ټي وي او د AVT چینلز چې کوم خدمات دي نو د هغې ستاینه وکړه. کدن کو پروګرام دی مسافر ستونزې, کوشش کوئ چې زمونږ دا پروګرام چې کوم دی ستاسو لپاره دی, زمونږ دبئی سنټر پروګرامونه ټول د مسافرو لپاره, نو تاسو خامخا زمونږ د پروګرامونو حوالې سره خپل نظر, خپل تجویزونه هغه موږ سره شریکوي, او زمونږ چې کوم منیجمنټ دی, کوم پروډیوسرز دي, هغوی کوشش کوي چې ستاسو د نظر په رڼا کې په خپل پروګرام کې ستاسو لپاره مثبت بدلون راولو. کتونکو خبر مې کته چې د ابوظبي زراعت او فوډ سیفټي ډپارټمنټ 3 ریسټورنټس چې کوم دی په تیرو لږو ورځو کې په ابوظبي کې هغه بند کړي دي. په محمد بن زاید سټي کې مهاشي ټایم ریسټورنټ, دغسې څو ورځې مخکې په شهامه کې تاسیف ریسټورنټ, او دغسې په 13 هفته کې په محمد بن زاید سټي کې سټرانګ ټي کیفټیریا چې کوم دی هغوی چې د کوم پبلک هیلث سټینډرډز دي د هغې پالنه نه کولو په وجه باندې هغه مستقل طور چې کوم دی هغوی بند کړي دي, سیل کړي دي. نو تاسو زموږ چې کوم پاکستاني رونه او د ریسټورنټس کاروبار سره وابسته یې, نو دلته کې کوشش کوئ چې دې ځای کې کوم قوانین دي د صحت حوالې سره, د صفایي حوالې سره, چې کوم د میونسپلټي یا د فوډ اینډ سیفټي ډپارټمنټ چې کوم تاسو قوانین دي نو د هغې پالنه کوئ. ولې چې
دغه ریسټورنټس چې کوم دی د بې احتیاطۍ په وجه د یو غټ تاوان د غټې جرمانې سره مخ کیدی شي. دغسې زمونږ چې داسې خبر واورو نو موږ وایو چې یاره په وطن کې هم دغسې اتارټیز او دغسې ډپارټمنټس پکار دي چې هلته کې هم څوک داسې د قوانینو پالنه نه کوي چې دغسې مستقل بندیږي. خو هلته کې اکثر لیپس دي په قوانینو کې هم او سم کمپرومایز دي بعضې خلک او بعضې مجبوره وي د هغې په وجه باندې چې کوم دی هغوی په دې د هیومنز چې کوم صحت دی په هغې باندې اکثر کمپرومایز کوي چې هغه ډېر زیات خطرناک دی. او دلته په متحده عرب امارات کې خو بالکل چې کوم دی که په نورو غلطو کې د سره سلګه ډېره ګزاره کوي به خو لکه د هیلت حوالې سره د صحت حوالې سره او د پبلک د صحت حوالې سره د عوامو د صحت حوالې سره په هغې باندې بالکل کمپرومایز نه کوي. که معمولي داسې جراثیم یا د صفایي یا ایکسپایرډ چې کوم فوډ پروډکټس دي د هغې هغه دې ډپارټمنټس ته میونسپلټي ته فوډ سیفټي ډپارټمنټ ته وشو نو هغه خامخا مستقل چې کوم دی هغه ریسټورنټ بندیږي. نو پاکستاني چې کوم ریسټورنټ والا مالکان دي نو کوشش کوي چې لکه دغه قوانینو دغه وساتي په دې باندې چې کوم دی د غټ تاوان نه ځان بچ کړي. کتونکو زه خپل شپږم او اخري رپورټ طرف ته د پیټ ورلډ عربیا د پالتو ځناورو نمایش دریم ایډیشن په ورلډ ټریډ سنټر دوبۍ کې سرته ورسېده. زلته کې تلم ستاسو لپاره یو زبردست ریپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. پیټ ورلډ عربیا نمایش دریم ایډیشن 13 ورځ په ورلډ ټریډ سنټر دوبۍ کې سرته ورسېده. 2 ورځني ایونټ کې متحده عرب امارات، یونایټډ کینګډم، فرانس، سعودي عرب، ساوث افریقې په شمول د 15 ملکونو 160 نمایش کوونکو برخه اخیستې وه. نمایش کوونکو د پالتو ځناورو خوراکونه، دوايانې، کاسمیټکس او د پالتو ځناورو د استعمال د نورو څیزونو سټالز لګولي وو. د نمایش مقصد یقینا د پالتو ځناورو د سره تړلي کاروبارونو ته وده ورکول دي. خو د نمایش د دوران د زبردست ټرین شو، سپو شوز، چیمپینشپ، د ځناورو فیشن شو او د ګرومینګ د مقابلو نه راغلو خلکو خوندونه واغسته. په نمایش کې د نمایش کوونکو شمیره د اولنی ایډیشن په مقابله کې 2 چنده ته رسیدلې ده. د لوکل پټ انډستری ویلیو د وخت کې 300 میلیونه ډالر ویل کیږي او سټیک هولډرز امید لري چې دا ویلیو به په راتلونکي 2 کالو کې 2 بلین ډالرو ته ورسی. پیٹ عربیہ ریجن کا لارجسٹ پیٹ شو ہے. یہاں پہ ہم پلاٹینیم اسپانسر ہیں. ہم نے لانچ کیا ہے جی سی سی کا نیا ایک انوویٹو فیڈ جو کہ فریش فیڈ ہے اور ہاٹ واٹر ملانے کے ساتھ 1 منٹ کے اندر ہی فریش فیڈ تیار ہو جاتی ہے اور یہ ابھی تک جی سی سی میں کوئی کمپنی آفر نہیں کر رہی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسیسریز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ پیٹ لورز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں. Hi everyone, we are Royal Concept and we are the factory from China. We focus on the pet bed around 1997 and we focus on pet bed like cooling one and heating one, and we also produce the memory foam. So something like this one. We produce the foam and memory foam by ourselves. Yeah, so we develop and produce supplements and cosmetics for pets, and we have 2 sides. We have our supplement part, where we have a skin and coat supplement was mostly based on some different type of oils, and then we have also the cosmetic range, where we have some shampoos, some conditioners, some anti-itch sprays that has a good effect on the skin and coat health of dogs and cats also. I'm in World Pet Arabia exhibition. It's a very nice place. We are enjoying since yesterday. I'm bringing my dogs. First I bring my Lucy and this is now Snow. She's having fun
and she's looking for everywhere, and she will join the fashion. We are really enjoying here, and it's a very nice place. My name is Zoe. She's Maltese, 7 months old, and friendly and playful. پیټ ورلد عربیه ایگزیبیشن دریم ایډیشن نن اخري ورځ ده. په دې کې د 15 ملکونو نه 160 ایگزیبیټر برخه اخلي او د دنیا د ګوټ ګوټ نه د پیټ لورز دې ایگزیبیشن ته را روان دي. جمیل اقبال، خیبر مډل ایسٹ ٹی وی، ورلد ټریډ سنټر، دبئی. جی کتونکو ریپورټ تاسو وکړو پیټ ورلد عربیه کوم چې د پالتو ځناورو مینوال دي د هغوی دپاره ډېر زیات د خوند ځای او مختلف چې کوم دی هغې کې د پالتو ځناورو فیشن شو د هغې مختلفو مقابلې وي او خلکو ته یې ښه خوند واخیستو. کتونکو پروګرام دی د مسافرو ستونزې. یقینا چې نن موږ سره ریپورټ زیات و د هغه ملګرو نه په بخښنه باندې چې هغې کې هغوی ته موقع میلاو نه شوه یا ستاسو کال میلاو نه شو یا ستاسو کال موږ وانغستی شو. خو بیا هم زموږ کوشش وي چې دې پروګرام کې زیات نه زیات چې کوم دی ستاسو پارټیسپیشن وشي، ستاسو پکې خپل پیغامونه ورکوي، ستونزې ووایي، خبرې وکړي، د کار روزګار، انډیوالۍ، مسافرۍ ګټه هم څه وکړه، تاوان هم څه وکړو. ولې چې دا مسافري چې کوم ده د خپلو بچو نه، د خپل چمګاوڼ نه، د خپل کور نه، د خپلې حجرې نه دغه لرېوالی چې کوم دی د نقصانات هم چې کوم دی ډېر زیات وي. اکثر چې کوم دی نو دلته کې زمونږ مسافر چې وي نو هغوی دا شکایت وي چې لکه هغه بچي زمونږ نه داسې ناعادته شي. ولې چې اکثر خلک لکه په کال کې 1 میاشت یا په 2 کاله کې 2 میاشتو له چې کوم دی اکثریت هغه ځي په دغه باندې په چوټۍ باندې. نو دغه ټولې خبرې چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ. یقینا چې د ننني پروګرام مسافرو ستونزو نه به تاسو ښه معلومات ترلاسه کړي. تر راتلونکي پیر باندې به د نوې مسافرو ستونزو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې خپل کوربه جمیل اقبال ته اجازت ورکوي. د الله په امان.